السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه یې ښه صحت مخه دی نن به زه تاسو هغه کس سره ملاومه چې جان حبیب وزر ډیته کړی دی هغه کس مې راوستی دی او هغه وایسونه به هم زه تاسو ته اورمه چې جان حبیب ورته کم کړي دي دته چې کوم جان حبیب وایسونه کړي دي هغه هم زه تاسو ته ښیمه او هغه سړی هم درته ښیمه چې جان حبیب وزل ډیته کړی دی وزل جان حبیب سار ماته ټلیفون کړی او خدای شته ما یې د مشرۍ خاطر وکړو ما یې د مشرۍ خاطر کړی دی او که د ما دا ویډیو ورسي او که پوښتنې او د یو غړه پیدا وي نو زما هغه ټلیفون به هم د ریکارډ کړی نن دی هغه په میډیا وښیي چې کوم سار ورسره ما خبرې کړې دي نو هغه دې وښیي او هغه ځوان به هم زه تا سره ښیمه چې کوم جان حبیب وزل ډیته کړی دی او هغه وایسونه به هم زه تاسو ته اورمه چې کوم یې دته کړي وو چې کوم یې دته کوم وایسونه کړي وو چې ته راشه او زما کمرې ته راشه او ځان ورسوه ټول به زه تاسو ته ښیم ټول به زه تاسو ته یاره خو دوستانو خفه کېږئ نه ګپ به لږ وګورئ ښه بلکل ګپ به جاري زما ورونه یې یار خپله هم خرابوو ستاسو هم خرابوو خندا راپور راځي جان حبیبه خدای دې ښه کا الله دې ته نیکو هدایت وکړي اورې زه خو تا د هغه وخت له پېژنم چې دلته کې به دې سپلۍ ګنډلې بل دا ما ته وایي چې ته کاروبار د کباړ کې نو زه تاسو ته ښیم دا زما د کباړ کاروبار دی دا ګور دا زما د کباړ کاروبار دی ناستې مې ټوله دنیا ناسته ده ښه کباړ مزدوري چې کومه ده مزدوري هغه څه بده خبره نه ده مزدوري ښه شی دی خو ته په لاور کې څه کاروبار کې ته هم خپل کاروبار وښیه که نه ده به د ساتي کوپړو خرڅولې په ایره منډی کې به دا ناست و ساتي کوپړۍ به خرڅولې او ما هغه دغه راوړه او ما چې لېږلی ده به ساتي کوپړۍ خرڅولې په ایره منډی کې بیا یې ترقي وشوه بیا به دا ښځې مزې خرڅولې را خرڅولې نو په هغې کې به دولت مولت پیدا کړو بیا ورسره د بار ملکونو خلکو امدادونه ورسره وکړل بس وروره هغه دی اول جان محمد و بیا جان حبیب شو اورې نو بس ترقي وکړو ترقي خامخا سړی کېږي بس اواز بند که که نه ګوره شعر کوه اول جان خبیزو او جان حمد شو څه نامه یې د بړو خدای دې په نامه تندر راوغورځوي ها هغه وایسونه برته ښیم شعر کوئ پرېږده بس بند هغه وایسونه درته اوس ښیمه چې دې جان حبیب دې هلک ته کړي وو چې ته راشه او داسې مسله دا به زباني هم تاسو ته ووایي او وایسونه به هم در سره شیر کړم خو دا ویډیو ورورسوئ جان حبیب ته د آرمي ته زور ما هم لګولی ولې آرمي د ده د پلار د آرمي خو زمونږ د ټولو ده په پاکستان زمونږ ځان قربان په پاکستان زمونږ ځان قربان او پاک آرمي زنده باد افواج پاکستان زنده باد دا خو مونږ هم ویو خو د جان حبیب حقیقت دا دی حقیقت درته ویم چې ده به اول په لاور کې په ایره منډی کې کوپړۍ خرڅولې اوس چې کوم دی بیا ورو د ښځې خرڅول چالو کړل دې جان حبیب او بیا ورو ترقي وشوه کنې دا دې ما ته خپل کاروبار وښیي ځه هغه ګوډ زوی مخکې ویلو چې زه انجینیر یم په ملیشیا کې ای خدای دې دا ګوډ اخ په ووته خو پلار لاره شپه ویډیو کې دا څنګه انجینیر یې طلاقه او بل زوی خو ده د کور له حق کړی دی غل انټرنیشنل غلو وی کمزور غل یا اجره وی یا جماعت وی یا خپل کور وی نو د کور له شروع شوي ده د په زوی او دا طلاق چې کله ملیشیا ته تللی وه په سړکو یې د خولې له
سګه په سړکو خلکو له خولي غشي دا د خزو دلالو هغه وخت کې دا د خزو دلالو او بل هغه ټیم راغو چې زه تاسو ته هغه کس خېمه چې چا وزل لاړې ته کړې دي وزل دې ته کړې دي نو په زبانیم تاسو ته وایي سلام علیکم رارو السلام علیکم رونو وای کنه سی ساډ رونو څنګه خوشاله کې سی ساډ طبيعت هم څنګه دي دا عوام لګیا دي چې تا جان خبيب سوزل دي ته کړې وزل میډي تا کړې ساتي بګړې مخبل خرڅې دا درو جن دې کار مارنه کې لار کوڅو کې گاډي ګرځي یو نیم گاډي تر اخیږي بس هته سی ساتي بګړې ورکه یو 400 ورکه 40 دا ساتي بګړو خرڅولو والا غټ کنجر غټ بړوا دي تا څنګه دي ته کړو و ما څنګه دي ته کړ ما سه موبایل خبرې کولې په واتس اپ او رابطه را سره وساتره بیا وراله ما زیلا بیا د مطلب خمړ احترام هم خلکو کې ځکه پزان وډم باندې اچي ودا چې سړی د خبر نه خورم باندې احترام کې به پزان واچي تا سره څه ثبوت دی دا ته ثبوت یې وای سونه را سره دی ویډیو کال لار یو شي نه را سره دی بر باقي د ویډیو غان را سره دی څنګه چې دی خو خې به ولا ورکا ما څنګه چې دی ودا به باقي د اوخه ما را سره هر څه دی اوس به در منه وومرم خو وای یو منټ دله تاسو کو د سره څه ثبوت دی چې د جان خبيب وزل دي ته کړې دي ما سره ریکارډینګ دی وای سونه دی ما سره هر څه ما سره چا یو ویډیو وای سونه هر سره نو بل څه شي وي اوس هم دا یو ثبوت دی کنه بل خبره دار د صداق ما قیاس شی مې ته معلوم شته ول ودی ګورې په کومه تور داغ نه زره دی 1 کروڑ روپے انعام ورکوم په کومه تک تور داغ دی ور ودی ګوري دیکھو هم داغ دی واخه دو داغونه دیکھو یو داغ دی دی په بالکل تو کسبینا کونه له سورې راځي تک تور دی لګا سکارو چپ دنیا ګوري خدای رکا جان خبيب په شرموندو شربولو خدای ر تپاکا ته د جان خبيب سویل غواړي بزه بسوې ما کوم د دې تکړه د سر راغله مدار وایسونه را تر دې کړه خلک چې را باندې اور په باندې اورما وایسونه خو به اور اخره کې کنه وایسونه به در باندې اخره کې اورم د دې تکړه د وزل وجه کم دي دا کار کړي د خپ مینا او لشلو په خرچم ورکیا د لامبا منبا پیسې خې په مینا ورکیا کچا لکه ډیر خوختي او په ګرمای او بو سر غټ راټ لګیدل لګن تاسو ته غټ راټ دی وسره دوبو الګ او په ګرمای او بس څه مو با خو پرې را پیسې نقد ماته دیم ویلې زه دې بیام تابعدار مور دې بیام د خلکو خطا تابعدار دا نه ور نیمه کار نه کوي ورته ترنګ ورکه زما نمبر سره دی باقي زما وایسونه ماګه سره دی خپل به خطا تابعدار سره دی زما خطا تابعدار څه کې خطا تابعدار برابر یې ون سره دی ما غلمبر د دې کنه چا کوم په سکرین مونږ پرې خېده تو بس غفار جان خبيب ځان له خدای تباکا خدای رضان له تباکا چې ته کون شو ته مړويسي شوې خدای ر تباکا دا غریب پشا راغلی دی پشا علیکم ګورا مو په بازار کې ناستیو کنه او دا جان خبيب چې کون شو نو دا مړويسي شو مرګورو کسان ناسي ګپ مزه نه کوي له 200 کسان ناسي لګ دا ویډیو شیر کوي بیا وایسونه در باندې اوربا دا هغه وایسونه در باندې اورم چې دې ځوان ته ویډیو چې تراشه او ما سره ملو شو او د دې ثبوت ما سره نه دالک ثبوت ته بالکل صحیح خبره کې دا پشا راغلی دی خپ مینا نو تاسو ویډیو نه شیر کوئ نو مزه نه کوي کنه دا حساب دی د جان خبيب ته بربر د ویډیو خېوا خو چاته به خې نه ګوري خدای سره اول وادو کوي کمنټس کې چې چاته به خې نه کمنټس کې راته وادو کوي کنه یار چې چاته به خې نه زیدر د خیم صدر صاحب زبې ولا خو ما سره شته کنه ما غلو زبې وته خیم دی وته مخه زبې وته خیم دغه ما رونه دي ما مرګري دي زبې وته خیم باګه د ویډیو به مته خیم وایسنه به مورم مړه د می کو خدا کنه د جان حبيب سره کنه پونم پونې ته بم نه ګوري دا نه بیکاره سره دلګه کړواله دي نه بلشتنه الکه غلطی خبره نه غلطی نه کوم موري به غلطی خبره غلط نامه ما خلقت الله دنیا مرګري ناشتي الله مو خوشاله آباد لرا دغه زیاتې حساب دی چې جان خبيب سره دایس کس به دښمنی نشته خو جان خبيب هغه رزل انسان دی کنه چې دته ما وایس ټلیفون کو او په ټلیفون کې دته ما وې چې رورا دا داوا پدریو کسانو شوی دا او صدر اکبر خان په زیارت ګل او په جان خبيب مون غزان بي بي کو استاد بندوبست ځکه مرګره مده دا فیار مرګره مده نو زه په کور کې ناست ما د کنزل وینا چالو کړ
نو ما ویزه مشر دی مړه د خیر دی برکپیشر بیکار نه کوي ودي کې خیر دی خو چې دا هغه زما وایس ریکارډینګ کو او هغه ریکارډینګ د پبلک کو او په سوشل میډیا وخولو د هغې خلاف خو نن په اف ای کې چې کوم درخواست و هغه ما وکړو او دې جان خبیب ته ما ویلي دي چې ته ماله پېښور ته په مخه راغې که نه نو تا کې به لرګې منډم او په دې خوله به یې دله راوباسم صدر صاحب هغه خو مخته سړی دی پوه شوې او کم سړی سپورټ کوي که نه نو هغه له به دوه ځل په دې کونه کې ور منډم او په دې خوله به یې وله راوباسم چې کم سړی سپورټ کوي او دا وای زما مینوال ستا د مینوالم خور وخیم چې کم سړی ستا په سر روچت کو هغه له به اول خزالم پوه شوې که نه هغه له به اول خزالم چې ستا په سر ما ته چا ټېلفونه مو کو ستا د ښځې تر لنګ وخیم چې تا کنزل نه وې کړی ما ستا عزت کړی دی تا په زه 400 ته درغلم تا ته ما د پښتنو ټوپۍ په سر کړي ده خو ته پښتون نی ته بړوای چې ته بړوا نه وې که نه تا د بړواڅوب کار داسې نه وکړی زه تا له غلې خیر دی پوه شوې تاسو فیصله وکئ چې ده ته ما ټېلفون وکړو د پوچه خوله وخوځوله ما برداشت کړل ما دته څه ونه وي ده به غلطه خبره کوله ما به ورته ګوپیسر یا مه کوه او د هغه کنزل راواغېښلو د پبلیکل او خلکو ته چې ما توره کړې ده ما په ټېلفون کنزل کړی دي زه در پسې راغلی ما ستا له به زه پرتوګ وباسم پرتوګ ستا د ښځې تنور وغیم پوه شوې که نه او تا به مال الله په ګوتو راولي که نه راولي کونه کې برته دا لرګې در منډمه او په دې خوله به دله راوباسم د خنزیر بچي الله په دې کار کولو باندې انشاءالله اول بر سرکاري کار کوم چې سرکاري کار لا ووړېدو که نه بیا به در کې دا لاس منډم دا لاس ستا د ښځې تنور وخیم د غل بچیا ها اوس به وایسونو له راشو ستا ویډیوګانو له به راځم ته څه وې ته پکې څه ویل غواړې صدر صاحب مونږ به پکې نور څه وویل غواړو ما تا ته هم ویلې ټول ورونه دغه زمونږ ناستي ښه تا هم وویلې سمې خبرې وکړه خلک سمې خبرې کوم غلطې ده ما چا څه کړ صفا خبرې کوم تور سړی یم سپینې خبرې کوم کدی کونی نه ونه دی به اول به ما ځان نه غولې بیا به بل ځان نه غوله خو کټر کونی دی دونه هلکان دونه خسته هلکان دي ورسره ټول په ځان اچوي قسم مو دی چې رمه اوسه چې داسې هلک نه دی کتلی دی په ځان نه دی اچولی کوم هلک چې اوس یارانو ته سړي دی په ځان اچوي ما ته خپله ویلي دي ما ته ټول هلکان دي سړي زه سره یې ګپ شپ نه لګوم داسې حساب دی که نه چې دا پوخ مړویسي دی خانداني مړویسي دی او دله به زه پرتوګ وباسم دا یاد ساته پرتوګ به وله وباسم او داسې موبایل به ورته نیسم او بربنډ به خلکو ته خیم پوه شوې ځکه یاره رنګونه مه کوئ بار رنګونه مه کوئ وروره رنګونه مه کوئ دله به زه پرتوګ وباسم او پرتوګ به دې خو لا به لغړوم دا به زه لغړوم او باقي دا کمنټس چې څوک کوي سم د سړیتوب کمنټس کوئ کینې د سره یې مه کوئ د سړیتوب کمنټس کوئ کینې د سره یې مه کوئ دا زما او د جان خبیب خبره ده تاسو منځ کې مه راځئ یو سړی دی بغیر وجې چاته کنځل وکړي نو سړی دا سر چوي دا سر د بغیر وجې کنځل وکړل او ویې کړل د خیر دی بیا په سوشل میډیا راوستل او چې په سوشل میډیا یې راوستل که نه نو دا کپره مې ورته خوټ کېږي کپره د جان خبیب په ښځه غڼ ور ومنډل د جان خبیب په خاندان غڼ ور ومنډم د جان خبیب په هغه ټول ذات غڼ ور ومنډم د مور کس وخیم د کنجر بچي